زمون خوب قائد جناب سکندر حیات شیرپور صاحب، اور بابا ناصر خان، شاجی باچا، مزمل باچا او ملک صاحب ما ته مخامخ چې نامې خلم بیا خبره وګدیږي په ټولو ته سلام علیکم او په خیر علي درته وایم. زمونږ د سټیټ سیکرټري صاحب یو خبره وکړله چې سیاست کې سخت وخت راځي. الحمدلله په موږ راغی تیر شو، د دې نه مخکې هم راغلی دی کوم وخت کې چې ټیک د قومي وطن پارټۍ وجود نه لرو، خو موږ په یو بل شکل کې سیاست کوو. مارشل لا و په دې علاقه کې دلته ستاسو خدای بخښلي اکبر خان هم زموږ ملګری، سکندر خان خو به ډېر کشر و، خو مشر خان هغه وخت کې خپل ځوانۍ کې موږ د لټي چارج نه نیو تښتېدلې، مونږ چرته چې دی نو له ډنډې نه نیو تښتېدلې، مونږ د جیل نه نیو یېرېدلې. نن خپل کلي کې وګورئ چې څه شو، چې صرف د جیل یو اتکړی ورته وخوځېدله، نن د هغه نه ورکر هېر دی، نن د هغه نه علاقه هېره ده، نن د هغه نه خپل سیاست پاتې شوی دی. داسې صورتحال نه دی مونږ خدای پاک وساتي. او الحمدلله ټیک د زمونږ به ممبر نو، مونږ سره به فنډ نو، خو مونږ نه د چا مړی ژوندی پرېښودی دی، نه د علاقې د حق خبره کو راغلې ده، د هغې نه په شا پاتې شوي. نن خو هغوی وګورئ چې هغه چې کوم منتخب شوي خو نو خو نامزد شوي ایم این ای او ایم پی ای صاحبان چې وو، نن خو د هغوی نه علاقه هم پاتې ده، نن دې مړی ژوندی هم پاتې دی. نن د هغوی د علاقې د دې خاورې کومه مسایل چې دي په هغې هم هغوی خبره نه کوي، صرف دغه کوي چې د جیل نه مې ساته. دا د افسوس خبره ده. نو مونږ شکر دی او هر څه مو کړي دي، خو سیاست مو نه بایللی دی او نه به یې چېرته بایلو. دلته په دې علاقه کې تعمیراتي کارونه دي، نو که دا تا ما ته چې مخامخ ناست یې، نو د دې نه مخکې چا سوچ کولی شو چې یاره دا دومره لاینونه به وي، دا دومره ټرانسفارمرې به وي، دومره خو یې څوک ټیمان د علاقې ته راوړي. ټیک د یو ټیم راغلی و د آفتاب خان چې هغه کله د بجلی وزیر و، په چا لوډ شیډینګ نه کېده، کوم علاقو چې سره بل نه ورکوه هغوی ته هم بجلي تله، خو رصد باندې کمه تلله، خو بیا هم داسې دغه نو. نن چې کوم خلک هغوی نامزد کړل د څه مقصد دپاره یې وکړه، هغه ده چې هغه کو به زما کوڅه کې ودرېده او ستا کوڅه کې به ودرېده، هغه به دا وي میټر ولګوه، نو بیا به بجلی بل ورکه. ته دغلته بل ورکې، ته هغه زوړ خپل بل وښیه چې ستا خاندان چې دی نو کله د علاقه کې میټر لګولی دی او کله یې بل داخل کړی دی. نو کوم شي چې زه نشم کولی، نو بیا به بل ته دا نه وایم چې یاره ته دا څیز وکړه. چونکې زمونږ مشر راغلی دی، هغه غواړي چې هغه په ملکي سیاست د دې علاقې په سیاست د دې صوبې د پښتون قوم په سیاست باندې تاسو سره خبرې وکړي. زه ستاسو ټولو ډېر مشکور یم، بخښنه غواړم.